وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ امن والہ اور شایدی سے دے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حرکت پبینا بدے تولے مسلمانوں نے کفر بھی چتوں سے چکی رسول کفروں کی آگے تمافی گئی ہے. غرید اللہ رب العالمین کفروں نے اتکڑی دی چې کافر ته معافي ده بیا مسلمان ته هغه خامخا ډېره ضروري ده. د دې وجې نه رب العالمین جل جلاله امن والہ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د هغه امت دې خبره نه مانی کې چې څه وخت سے تو سره بات وکړي خاص کر هغه کسان چې هغه د الله رب العالمین په تقدیر باندې ایمان وینا چې نن شیول دي سبب خندنی وي نن خندنی دي سبب شیوي ایام الله فضل الله رب العالمین فرمائے چې تو سے آگے تمافی کوي اس مدد شي ګوري پرې چې تو ستا واقعا ذکر وشلا چې سورت دی ابی بن سلول غلام ورغی واغه د کې نه پر وړل ده حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غلام چدا آغا پکین ہوستا واو تے جسے کرے دی جناب نبی کریم علیہ السلام مشقائی دی ڈکشوا دی مرحبل چوننا ڈکے اس گوری حق ادا شدا چی دوڑ جہان سردار مشقائی دی پوتی خوچی دول ڈکشی حق ادا شدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سنت ډېر پابند نو دا سړی ته کم از کم دې انتظار وشو فائدہ میں انتظار د بعد د سمرا سخت الفاظ استعمال کړ ابی بن سلول سمرا سخت الفاظ استعمال کړ وی چې دا خبره بالکل په بیس صدقه ده چې سپای سر بوا ما کلی بداتو بتائی ادھر سے اتنے تو سوچو کہ چدا ابی بن سلول سپین بچہ تو ریاض باللہ دبر سخت الفاظ ودل رب العالمین نے اسلامی ہدایت بھائی چنا معافی واقع انتقام نہ نہ اس کا دو تین وچے برداشت کی جو سڑائی تو دسوائی ہوتی بیا معاف رب العالمین تو فرمائے چې دا سیاسی پروګرام دا نه بلکې دا پیغمبري پروګرام دا دی وجنه ته درگذر کړي ایس رب العالمین په دغه آیت کریمه شي په دغه آیت شي یو جناب نبی کریم علیه السلام ته تسلی ورکړي اته تسلی دا ورکړي چې کفاره چې سی او وی خطه په حق باندې ناما خبر رب العالمین داو تکای چې سوخت چې ته په حق نو ته په حق چې سیکوي هغه سره داسې معاملې شوې نو چې هغه سره شوې دا هغه صبر وکړه دا دوی پیغمبر ته په دغه صبر کوي دا برداشت کوي کسې ځاړي کوي کسې پکې یو کسې څنګه ته بیا درګذر کوي معافي او ته کوي دا هغه نه انتقام بدل نه رب العالمین فرمایي وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
الله پاک فرمایي چې پیغمبران ته نه مخشوي بني اسرائیل ته ورکړي وي کې تبینا هم حکومت هم او نبوت پیغمبري هم دار سمجھي ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين رب العالمین فرمایي چې دې ته په پاکیزه رزق ورکړو و دې فقیده رزق سره سره په خپل وخت شي په ټوله دنیا شي په ټوله انسانونو شي بهترین مخلوقات د بني اسرائیل دي ورب العالمین فرمایي واتیناهم بینات من الامر رب العالمین فرمایي چې دغه نعمتې په وجود بیا دې ته ورکړي وي هغه نشانات هغه مدینه هم چا ډېر شکراوي لکه بار بار ذکر کېږي چې موسی علیه السلام ماجدې ته کې پاکه ده عیسی علیه السلام هم بني اسرائیل شو دا هغه ته کې څه مجه دی چې سړی په رب دې په دغه هغه مجه ده ترې بلا رب العالمین فرمایي چې دغه باوجود مې بل نعمت مې دا پکړاو چې مې دې ته شکر مجه دې ورکړه خو فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم دغه بني اسرائیل تر ای وخت سره اختلاف نو کو چې کله دې ته حق راغل به اختلاف سره دې چې رب العالمین پیغمبري ورکړي دوه کتابونه ورکړي دي حکومت یې ورکړي دا ټول جهاني فضیلت هم پکړه په چې رب العالمین دې طرف نه وکړه کې کلام راغلی وې دې په دې شي اختلاف واسطه کو چې کله ودا سمې د استجلا حق رب العالمین فرمایي چې څو وخت دغه خلک شدت ویلو دا غوې ته سره مملا کې انتو پیغمبري د شی په تو په ذات شي د چا هیڅ اختلاف نه و چې کله ته د پیغمبر په حیثیت چې دی روغله نه دی تروغله نه دی ته اختلاف شي نو دا به تو سره کې دا ځړې خبرې دي نو ویل دي ورې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې پیغمبري د مقصد خلق شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق چې دا امین د سکوي چې دا صادق او چې کله پیغمبري مله اوسلانه پیغمبري د باندې څومره اختلاف شری کړل رب العالمین فرمایي چې دا فکر نشته چې ته په حق دی ته په حق یې و دې تو سره داته کېږي ځکه کته په حق نه به تو سره داته کېږي او ته په حق یې دی وځي نه تو سره داته ان ربک یقضی بینهم یوم القیامة فیما کانوا یختلفون رب العالمین فرمائے چې دغه بنی اسرائیل فیصله رب العالمین کوي په ورځ د قیامت باندې په شي چې کوم شي دی اختلاف کړی دا ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها به پیغمبر دغه نه بعد به توګه دوی په شریعت دی باندې دا ګوري یو درې رب العالمین جل جلاله و امن واله دی پیغمبران چې څومره سلسله جاری کړی دي دغه الله رب العالمین واکه سمندي ورته یو دین هغه د چا د سړي د نظریه او د عقیده سره تعلق لري یو دین هغه د چا د سړي د عمل سره تعلق لري مثال په تور باندې الله یو د واحد لا شریک ذات دا به تو زړه باندې چې الله پاک یو د واحد لا شریک ذات جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر د دعوت باندې چې دا الله پیغمبر دا قران کریم د الله پاک کتاب دا دعوت باندې قیامت په باندې چې قیامت حق دا د مرګ نه بعد بیا هم دي نشتا دا کړه ويا عمل د کلمې سره رضا سره د کوڅ حج دا شي نو چې کیمه عقیده دي 1,14,000 پیغمبران علیهم السلام د ټول یو عقیده د یو عقیده چې الله یو د پیغمبرانو حق ته کتابونه حق قیامت حق ته وهر څو بچ کې د تقدیر په کې کلمات شي الله پاک فرمایي چې مولګي چې دا ویلي دي رسول ته طرف شي رب العالمین فرمایي چې اوه آشای چې کیم دیتا چې کیم تکلیف دیتا رسیدنا دا وته ته خامخا رسیدګه چې دی په حق باندې نو دیو چې دوته ته نه څنګه دا د خبره دلیل نه چې ته په حق باندې
به هغه بعد رب العالمین چې د کیم عقیده دي د ټول پیغمبرانو یوادو په داسې بدلی دسته په عمل شي بدلی شته دنه امتی المسجد ډېر دي دنه کام دنه رجې ډېر دنه کام دنه د کوت کام زنه ډېر خو په دغه شي بدنه سیدنا داسې چې بخښنی پیغمبرانو باندې کیم عمل فرض وي بیا کړه الله پاک په بل دین شاپ پرېږدي دغه دوه طریقې دي یو طریقې دا غواړو چې حکیم دین د موسی علیه السلام مثال ویلیا د عیسی علیه السلام او رب العالمین وی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د مش بندا فرض ده ودا موسی علیہ السلام دین او د نبی علیہ السلام دین مشترک دي په دغه ځای د عیسی علیہ السلام دین او د موسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام دین مشترک په دغه ځای ولیا یو شی کو رب العالمین په زبان داسې نو فرمایي جواب نو یې چې دا په تاسو فرض ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې جواب ته اعلان وکړي چې دا په تاسو فرض ده و دمرا قدر وشي چې قرآن یې په حدیث کې د ایک شي ذکر کېږي بیا چې قرآن او حدیث د هغې صفت وکړو دغه شی الله پاک د ظاهري خو نه ده ویلی چې دا په تاسو فرض ده خو چې رب العالمین یې تعریف وکړو د هغې حسن بیان کړه یا پیغمبر بیان کړه بیا دا په دغه د انسان مشترک شي نو رب العالمین فرمایي چې دنه ته به ګرځولای په شریعت دې من الامر دې دین دې دینا فتبعها متهم دا هغه ته بدري کوا چې کوم شی په کوم شی نه متد پریشي دې هغه ته بدري کوا ولا تتبع الاهواء الذين لا يعلمون چې کوم خلق ته پیژنې نه دا هغه خواهشات ته بدري ما کوا چې دا څه ته وي ته پاکم شي دې نه انهم لا يمنع عنك من الله شيئا ذکر چې دا خلق په ستر روان شي نبی الله رب العالمین فرمایي چې دا خلق د الله پاک د عذاب نه توخ سوای الله پاک ته ورته دی اوسه وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالمون چې دي د دې ملګری دي او الله ولی المتقین رب العالمین فرمایي چې الله پاک چې دا د متقین ملګری ظالمان خپل ما به شي سره ملګری دا الله ملګری رستا او چې کوم متقین دي د ملګری ته الله پاک هذا بصائر للناس رب العالمین فرمایي چې دا بصیرت پر د خلق دا او هدایت او هدایت دا رحمت او رحمت ته پر چا دې پر د قوم یوفنون دې پر د حکم چې هغه یقین کوي اب حسب الذين نجتره السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا دا کوي یو مشهور مسله چې د دې شي دا الله پاک ذکر کوي او دا قران کریم چې دې وکړي ذکر شي لکه ډېر خلک په دا دوکه دي چې په دغه دنیا کې الله پاک مو ته ډېرې عزت ورکړی ده ډېر دولت یې ورکړی ده ډېر حکومت جګیر او جایداد یې ورکړي دي نو دا دومره صحیح ده چې رودي ده په الله پاک باندې د پورو دي قیامت چې میوه د هغه مزې خو غریب ته نسبت دا کوي چې ته په دغه دنیا کې چې غریب یې سپېرې په هغه دنیا کې به سپېره وی رب العالمین دغه جوابونه مختلف دوی چې کوي په دغه شی رب العالمین دغه جواب کوي خو په بل انداز باندې رب العالمین فرمایي چې آیا د ګناهګار چې دي دا د پښان دي ایوه کې چې کوم متقین دي دغه سره برابر دي کله متقین په دې بدینه سره برابر شي به خدا ظلم د چې په دنیا کې دی یو شی ته وی چې یاره د زنا چې دا ګناه ده د ظلم د ګناه نه وته وی جوری ظلم دا گناہ بھی نہیں ہوتا تو یہ جوری گناہ دا ہوتا ہے تو گناہ نہیں طلاق گناہ دا تو گناہ نہیں ویلے کا گناہ ہوتا ہے میں فائدہ سکتا گناہ میں پاس ہے چې دغه سزا ملا وشي او چې دغه سزا نه ملا وشي به دغه ته گناہ ولا نه ده پچا دا انتهایی ظلم د چې قیامت چې الله پاک دینداري او بدینه سره برابر سوال نشي ګوري کله مقاده غلینه چې دا په یواش په باندې کله د پر جایداد وږي د پر غټلی وږي په یواش په باندې حال سړای جوړګار کله په یواش غټلی باندې په یواش نه باندې د پر غټلی وکړو هغه سړای چې د سپورس کول کوي جوړای سپورس کول دي کوي هغه په سپورس د کول شي د پر جایداد نه غټلا لکه هغه چې په یواش په باندې نو دا برابر دي دا که برابر شي دا ظلم
رب العالمین فرمایي چې دا برابر دی نشي دغه چې کدا ته برابر کې به مو ته څه مثال درکې چې په دنیا کې ګناه ته ګناه ویل دا ظلم ده یو ګناه شته نه کنه دغه چې دغه ظلم نشته غنا کوي چې سیا کوي بس مده دی وایا بس چې څه دی وګټه دا چې دنیا شامه دی واده کامه دی وایا نه نه رب العالمین فرمایي چې عام خشب الذین اجترفوا السیئات آیا ګمون کوي هغه کسان چې دی ګټي ګناه ان نجعلهم كالذین آمنوا چې بیره دی وګړي په شان دی هغه کسان چې هغه ایمان وروړي او عمل صالحه کوي سواء برابر وګرځم مخیاهم رب دین دی او ما ته هم مرد دی په دغه دنیا کې په غریب سپره وخت تر کړه باندې خدای دا څه شي مرد دا څه شي شاء ما يحكمون رب العالمین فرمایي چې دا ډېر بدلا ده چې ډېر سخت فیصله ده چې د کیمو فیصله دی کړی ده وخلق الله السماوات والارض بالحق ورب العالمین فرمایي چې واسمنین هم دغه په حق پیدا کړی دغه د پرمنت پیدا کړي چې ګناه وایي په ګناه کوي په دغه دنیا کې پدې دا وایي وکړه یو سړی دینداري ونه کوي کایا د آخرت شي دا ټول نه شي ولتجزى كل نفس بما كسبت رب العالمین فرمایي چې د اتمنین هم دغه په نقش ته پیدا کړی دي چې هر نفس ته د ایک شي بدلا ملاوي چې دای کی کسب کوي وهم لا یظلمون دي سره ظلم کوي دې طرفه ظلم صحیح بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا رب العالمین فرمائے پتہ کی سر ورکڑا پیزا بنی اسرائیل تاہر کتاب چی تورات و انجیل و زبوروی قدری شرف بنی اسرائیل شی ولو حکم و حکمتنا و النبوت و پیغمبری ورزقناهم ورزق میں کڑو دیتا من الطیبات دے میں پوکی شینا وفضلناهم رب العالمین فرمائے چی فضلات میں کڑو دیتا علی العالمین و ایک بخش پٹول علم دے وآتيناهم من كرام ديتا بينات شكرا بيدي من الأمر دير دين أخبرنا فما اختلفوا بدي اختلاف نك إلا مگر فيوك من بعد ما ورسل إغنيوك جاءهم تيروغ ديتا العلم وإلم چكلا ديتا علم روغي بيار ولا چدا حق دينا پدا بخش اختلاف رب العالمین فرمائے چې دا ویل کو باغیم بینهم لوجه ترکشین مخمن وایشه ان ربک پیغمبر بشک رب تو چې دا یقلی له فیصله کوي بینهم وبيو دې شي یوم القیامت پورې د قیامت باندې فیما پرشي شي فيه چې دې کانو چې وی دې فيه پرشي شي اختلاف کوي ثم جعلنا على شریعت پیغمبر دغه بعد میں عمر دولت په شریعت باندې بنا امر دې امرنا فتبعها بتتبعك وديه ولا تتبع ما كوا اهواء الذين دقائشات ذلك سنه لا يعلمون چاہن پیجی ویلے انهم ذکر کسون چدی لا یمنین بپروائی دشرو تلغن کد دونا بن اللہ دا اللہ پاک دا شیعات دشی چا اللہ پاک کنا گرفت جیسے کہ لو سکتے مشتا وَإِنَّ ظَالِمِينَ بَدَكِيدَ رَذْلَمُونَ جدی بعضهم دینا اولیاء بعض دوستون دینا دی ظلمون چدنا ظلمون مرکلی ظلمون دینا ظلمون مرکلی والله الله رب العالمين جدا ولي المتقين دا دوست متقين دا هذا وسائل الامر دا جلال دل الناس پر خلق وهدى وهدايات دا ورحمة ورحمة لقوم دي پر دا يمكن چاہے ان کے هذا وسائل بنا اصل سے بصائر بصیرت کو جمع دے بصیرت میں شی نظر تھا بتا دیں کہ بڑے بصائر بصیرت قبلہ پر استعمال شو دا وہ عرب سے دے عرب عرب سے دا دے ایک بصیرت تے پرانا دا چاہا تو بستر کے بدے تے بھی دے ایک تا نظر میں نشیا خدا دے دا بصیرت دا چپا عقل سر یو شاید تو مجھے رب العالمین فرمائے چھ دا غدید میں دی دے پرا بصیرت کردہ والا دا دے طول علم دے پرما کردہ والا دا دغه معادنه په ټیم چې کېږي چې کله دی دا عمل رب العالمین فرمایي ام حسب الذين ايغمون کې هغه کسو اج طرف سیئات چې دی غټي ګولینا ان جعلهم چوغ دیویدا کلذین بشان دی هغه کسو نه باندې امنو چې دی ایمان وروړه دا عامل صالحات او عمل دې کوي
सवान बरबार दो मखिए बतवान बरबार के मखिया हम रमदीन दे दिए मा तो हम मर्द दे दिए सा रब्बुल आलमीन फरमाई चडेर बदमा हगा शया कुन दे दिए फैसला गई وخلق الله رب العالمين بذكر ذا السماوات أسمانين والأرض ومزك بالحق فحق سرا ولا تجزى بلد برج بدلا يرشي كل نفس هر نفس بما يرشي سرا كتبت ذك سبكر ذا وهم دي چدي لا يظلمون چدي ترى ظلم دكي چدي ترى ظلم دي امين دعوه الله پاک دلو تسيد دار سلام رب العالمين خدا من جميل من دامدن نبيل نستيت لكلام خدا دے بنا کو دربار سے کبھی نہ ملے یا اللہ نبی دے گناہ دی پڑے کراو کر دے یا اللہ نے تو رضا دی پڑے سبب کر دے رب العالمین خدا دے قران کریم دا ہتھیار دی مشکل دی شیما کر یا اللہ دی بھی غلطی دی بھی تقصیرات معاف فرمائے رب العالمین خدا مست صحیح یا تو صحیح اخلاق نصیب فرمائے رب العالمین خدا مست حاضر جمع دار دل کی سنے دے مستن کے سنے یا اللہ سے کی حاجت دی کرے خدا دے خیر خالدنا ایوی دنیا و خیر مشکلات پر شریف خدا دے دل کرام فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ